بسم الله الرحمن الرحیم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معراج یعنی د بیت المقدس نا برا اسمانونو ته عروج او ختل. بیت المقدس کی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم فارغ شو او د مسجد نه بهر تشریف راوړو، درې پیاله ورته پیش شوې. یوې پیاله کې اوبه وي، دویمه پیاله کې پی وي او درېیمه پیاله کې شراب. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیو پیاله غوره کړه. جبریل علیه السلام ورته وفرمایل تا دین فطرت غوره که، کچره د شرابو پیاله غوره کړې وی نو ستا امت به گمراه شوی وي، او کچری دی د اوبو پیاله غوره کړی وی نو ستا امت به غرق شوی وي. نو دا ښه ده چې تا د پیو پیاله غوره کړه. د دې نه بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جبریل امین علیه السلام او د نور ملائکو په معیت د اسمانونو طرف ته عروج وکړه. بعض روایاتونه معلومیږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حسب سابق په براق سور او اسمان طرف ته اوچت شو، او بعض روایاتونه داسې معلومیږي چې د مسجد اقصی نه څنګه راووتو، د لعلونو او د جواهرو یو زینه برا اسمانونو طرف ته ختلې وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه خی طرف او ګس طرف ته ملائکې وي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ملائکو په دې عظیم جلوس کې په دې زینو برا اسمانونو طرف ته وختلو. حافظ ابن کثیر رحمه الله البدایه والنهایه کې فرمایي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیت المقدس د مشاغلو نه فارغ شو، د دې زینې په ذریعه اسمان ته وختلو، او براق مقشان مسجد اقصی کې دروازې سره تړلی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله واپس راغی بیا په دې براق سور شو او مکې مکرمې ته لاړ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسمانونو ته سیر تلل او د پیغمبرانو سره ملاقات. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اول اسمان ته ورسېده. جبریل امین علیه السلام دروازه کولاو کړه. د اسمان د دنیا دربان تپوس وکړو، اے جبریل تا سره څوک دي؟ جبریل علیه السلام ورته وفرمایل ما سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دې فرشتې ته تپوس وکړو چې آیا دی راغوښتل شوی دی، پیغام ورپسې لیږل شوی چې راشه؟ جبریل علیه السلام ورته هاو دته پیغام لیږل شوی چې راشه. فرشتې چې دا واورېدل نو مرحبا مرحبا اوازونه شروع کړو او د اول اسمان دروازه ورته کولاو کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې اول اسمان ته داخل شو، یو نهایتی مشر انسان ولیدو. جبریل علیه السلام ورته وفرمایل دا ستا پلار حضرت آدم علیه السلام دی، دته سلام وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورنږدې شو، خپل پلار حضرت آدم علیه السلام ته سلام وکړ. حضرت آدم علیه السلام جواب ورکړ چې وعلیک السلام مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح. خسته بچی ته، صالح بچی ته او صالح نبی ته مرحبا او ښه راغلاست ویمه. دی وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه صورتونه ولیدل، شکلونه
چې د آدم علیه السلام ښي لاس او ګس لاس ته و چې ښي لاس ته به یې وکتل نو آدم علیه السلام به خوشحاله شو، ګس لاس له به یې وکتل نو په ژړا به شو، خفه به شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جبریل علیه السلام نه تپوس وکړه چې دا څه منظر دی چې آدم علیه السلام دې طرف ته وګوري نو خوشحاله شي او دې بل طرف ته وګوري نو خفه شي. جبریل علیه السلام ورته وفرمایل ښي طرف ته د ده نیک اولاد صورتونه دي، اصحاب الیمین او اهل جنت، دې ته چې آدم علیه السلام وګوري نو خوشحاله شي. او دې بل طرف ته ګس طرف ته چې کوم صورتونه دي د اصحاب الشمال دي، دوزخیان، دې ته چې وګوري نو خفه شي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دویم اسمان ته تشریف وړو. جبریل علیه السلام دروازه کولاو کړه، دربان ته تپوس وکړه چې تا سره څوک دي؟ جبریل علیه السلام ورته وایي ما سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو ملائکه ورته وایي آیا دی راغوښتل شوی دی؟ جبریل علیه السلام ورته آو. نو فرشتې ورته وفرمایل ښه راغلاست وایو منګه ښه راتلونکی دی او خدای دې هر کله راولي. او دروازه یې کولاو کړه. دویم اسمان کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت یحیی علیه السلام او د حضرت عیسی علیه السلام سره ملاقات وشو. جبریل علیه السلام ورته وفرمایل دا یحیی علیه السلام او عیسی علیه السلام دی، ورشه سلام ورته وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته سلام وکړو، هغوی ورته جواب ورکړو، بیا ورته استقبال وکړو چې مرحبا بالاخ الصالح و بالنبی الصالح، صالح اورور او صالح نبی ته ښه راغلاست وایو. د دې ځای نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دریم اسمان ته تشریف یوړو. جبریل چې دروازه کولاوله او دوی ننوتل، هلته د حضرت یوسف علیه السلام سره ملاقات وشو او د یوسف علیه السلام سره هم دقه شان سلام او کلام وشو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی دریم اسمان کې مې یوسف علیه السلام ولیدو او یوسف علیه السلام ته الله جل شانه د حسن او د جمال یوه وافره حصه ورکړې ده. بیا د دې ځای نه څلورم اسمان طرف ته لاړه، هلته د حضرت ادریس علیه السلام سره ملاقات وشو. بیا پنځم اسمان ته لاړه، هلته د حضرت هارون علیه السلام سره ملاقات وشو. بیا شپږم اسمان ته لاړه، هلته د حضرت موسی علیه السلام سره ملاقات وشو. بیا اووم اسمان ته لاړو، هلته د حضرت ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو. او چې وی کتل حضرت ابراهیم علیه السلام بیت المعمور ته ډډه لګولې ده شا. بیت المعمور په اسمانونو کې د ملائکو قبله ده، لکه په ځمکه کې چې بیت الله زمونږ قبله ده. او بیت المعمور د خانه کعبې په مقابل کې بره دی همدقه شان، که چېرته راوغورځېږي نو رسا به په کعبې لګېږي. هره ورځ 80,000 فرشتې د دې طواف کوي او چې یو ځل طواف وکړي نو تر قیامته پورې بیا نمبر نه ورځي، د فرشتو دومره تعداد دی. جبریل علیه السلام ورته وفرمایل ستا پلار ابراهیم علیه السلام دی، ورشه سلام ورته وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورغی، ابراهیم علیه السلام ته سلام وکړه. ابراهیم علیه السلام جواب ورکړه، ورته وایي مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، نیک بچی ته او نیک پیغمبر ته زه ښه راغلاست وایم، ښه راغلی. د دې ځای نه بیا سدرة المنتهی طرف ته اوچت شو چې په اووم اسمان د بره د بیرې د یو ونې په شان ونه ده، د ځمکې نه چې څه بره خیږي سدرة المنتهی ته ځي او د بره نه چې څه راځي د ملأ الاعلی نه سدرة المنتهی سره ودرېږي او بیا ښکته راځي، نو دې ته سدره د بیرې ونې ته وایي. منتها د دې ځای انتها هم هلته کېږي او د هغه ځای انتها هم هلته کېږي، نو ځکه ورته سدرة المنتهی وایي. دې ځای کې جبریل امین علیه السلام ته
نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې ځای کې جبرئیل علیه السلام په خپل اصلي صورت کې ولیده او د الله جل شانه ډېر عجایب او غرایب انوار او تجلیات او مشاهده وکړه او بېشمېره فرښتې دلته ولیدلې او عجایبات الهیه ډېر دلته ولیدل سدرة المنتهى په مقام کې د هغه ځای نه بیا د جنتونو مشاهده او د جنت مشاهده او مقام د سریف والاقلام دونو تدلی قرب او تجلی دیدار او کلام الهی دا سیزونه الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکړل او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم را واپس شو او د معراج دا سفر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم انتها ته ورسېده الله جل شانه دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرام په